الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. الحديث. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما عزت مندو اللہ پاک قرآن مجید کے فرمائی خلق چدی دے اللہ پلار کی زکاة ورکی صدقات ورکی اور نیک اعمال کی. اللہ پاک فرمائی دی زون پیر کیوی. دی آیت کریمہ مبارک علامہ قرطبی رحمہ اللہ یو روایت ذکر کی بحوالہ دی ترمیزی چی دی حدیث و کتاب دا عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام بی بیوا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمائی چی دی آیات مبارکی ما پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو چی والذین یوتون ما اتوا وقلوبهم واجلة. آغا خلق چی دوی دی اللہ پنوم دی اللہ پلار زکاة صدقات نوافل عبادات فرائض کی زرن دی پیر کی. عائشہ رضی اللہ فرمائی چی ما پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کو اهم الذین یشربون الخمر ویسرقون. اے دی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین آغا خلق مراد دی چې شراب سکی او مطلب دا چې غلاګان کې او سره نیکو اعمال
چې نیک اعمال او مطلب دا چې ورسره بد اعمال شراب څکون کې او مطلب غلا کوون کې چې دې زړونه په یره کې وي. ما تپوس وکړ قال نبی السلام فرمایي لا یا بنت صدیق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا يقبل منهم اولئك الذين يسارعون في الخيرات. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یا د صدیق رضی الله تعالی عنہ لوري د دین مراد الذين يصومون ويصلون، مراد تینا هغه خلق دي چې هغه روزي نیسي، منځونه کوي، صدقات کوي. خدا داسې خلق دي چې یریږي د دینه چې کچېرې دا اعمال د دې قبول نشي، او هغه خلق دي چې دی په خیر او په نیکو اعمالو کې جلتی کوونکي دي. نو د آداب د روزې نه یو آداب دا ده چې بنده به د قبلېدو امید ساتي. روزه او بلکې نور څومره عبادات چې د قبلېدو امید به هم ساتي، خو سره به زړه کې یره هم وي. ګوره الله پاک د دې د هغه یرې ذکر کوي، ځکه زمونږ استاد روزه، زمونږ استاد منځونه، زمونږ استاد عبادات صدقات دا د دو خبرو ترمنځ به وي، د قبلېدو امید او یره د نه قبلېدلو. او دا د مؤمن نښه هم د کله چې د نیک عمل عبادت کې نو د قبلېدو امید به هم ساتي، ورسره به دا یره هم وي اصل چې دا زما دا محنت چېرته ضایع نشي. ځکه اصل شی د عبادت قبلېدل دي. اگر که مثال یو معمولی عبادت وي، خو کچېرې د هغه معمولی عبادت د الله په دربار کې قبول شي، دا د دواړو جهانو کامیابو هغه بنیاد او نښه ده. او کچېرې مثال په طور ډېر لوی عمل وي او د ریاو نه ډک وي، د اخلاص پکې نشوالی، نو بیا دا ډېر لوی عمل که دا حج ده او که دغه علم ده او که دغه هر څه دي، که تمام شپه ودرېدل دي او که تمام ورځ عبادت کول دي، نو قبول نشي، نو د ده بیا څه فایده نشته. ځکه به حدیثو مبارکو کې راځي چې په قیامت په ورځ به داسې ډېر خلک به جهنم کې وغورځولی چې هغوی به په دنیا کې غټ عملونه کړي، حجونه به یې کړي او صدقات او ډېر اعمال به یې کړي، لیکن دوی به دا کارونه د الله د رضا دپاره نه کړي، بلکې د ریا د ځان ښودنې لپاره به یې کړي. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې کله ورځ قیامت شي، بندگان به الله ته پیش کیږي، حاجی به هم پیش، عالم به هم پیش او صدقه کوونکی، دا ټول اعمال والا به پیش. الله به دې تپوس کې څه بنده وی الله دنیا کې مې حج کړو، خیرات مې کړو، علم مې کړو، نیک اعمال مې کړي. الله پاک به ورته چې ما خو تا ته بدل درکړی ده، ورته چې الله څه وی تا دنیا کې دا غوښتل چې ستا نوم ستا دا خیر خلکو ته ښکاره شي، ریاکاري ده کوله، د کوم نوم لپاره ده کړو، د ښه سړیتوب د خلکو ښودلو لپاره ده کړی، تا ته مې بدل درکړی. نو د آدابو د روزې نه یو ادب دا ده چې د قبلېدو امید به ساتي، او همدارنګې مقصد دا چې او یره د نه قبلېدو به هم وي. دا هغه آداب بنیادي دي د روزې ده. عبادت قبلېدو لپاره مقصد دا چې آداب و لحاظ ساتل دا ضروری دي. که دا روزه وي او که مثال په طور دا منځ وي او که دا زکات وي، د هر څه به ته آداب ساتي. آداب دا معنا چې هغه څیزونه کول چې هغه د عبادت ته پیدا ورکړي او نقصان نه ځان ساتل. مثلا اوس روزه چې ده، انسان د خوراک کاک د خواهش د جما نه منع کېدو سره سره د هر قسم ګناهونو نه به ځان هم وساتي او عبادت طرف ته متوجي، بیا به دغه روزه قابل قبول ګرځي. همدې وجې نه علماو د روزې څه آداب ذکر کړي دي. په هغه آدابو کې مختصرا یو شپږ آداب. یو اولنی آداب دا ده چې د قبولوالي امید ساتل او یره دی د نه قبولېدلو. دا به ستا مخکې نه مقصد دا ادب به ستا په زړه کې داسې نه چې دا روزه مانه ګډوډه نه شي او مطلب الله پاک یې قبوله نه کړي. امید به ساتي چې د الله عاجز بنده یم، الله به رانه قبلی.
دویم ادب دا ده چې نظر حفاظت کول دي. یعنی مطلب دا چې کومو ځایونو ته د شریعت کتل منې ذکر کړی هغه نه به ځان ساتي. مثال په طور پردو زنانو ته نه کتل، زنانه پردو سړو ته نه کتل، او خپل نظر محفوظ ساتل، فلمونه نه کتل، ډرامې نه کتل. داسې چې د نظر ګناه وی هغه نه ځان ساتل. دې کې به دا یری داسې نه چې که چیرې مثال نظر غلط استعمال کم د روژه کې وي مطلب نقصان پیدا نشي، یره به د نورم بیا غالبېږي چې بس الله به نه قبول کړي. ځکه حدیث مبارکو کې راځي چې یو سړی ګناه نه ځان بچ نه کي او نیک عمل نه ځان بچ نه کي او په روژه کې دی غیبت کې او دی فضولیات کې دی فلمونه ګوري، دی ډرامې ګوري، غلط ګوري، ناروا ګوري، نو یره د دې ټکي ده چې مثال په طور دا به قبول نشي. ځکه کله چې مثال په طور سړی ځان د ګناه نه بچ نه کي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله پاک په دې د دې د روژې باندې څه پروا نشته. معنا څه د ده نه دعا قبلېږي د ګناه کوونکي د روژې سره، او نه مثال ملایکې د لپاره دعا کوي، او نه مطلب دا چې د سمندر کبهان دعا کوي د دې استحقاق مستحق والی شته، او نه دغه چې روژهدار الله ته دومره ګران شي چې د خولې بدبوی د مشکو نه یا خوب د ده په عبادت دی په ویښه باندې ګناهونه کوي نو خوب به څنګه په عبادت کې حساب شي. د په ویښه باندې مثال په طور فلمونه ګوري، ډرامې ګوري، د خوب به څنګه عبادت کې حساب شي. هله به حسابېږي چې دی په ویښوالی ځان د ګناه نه بچ کړي. د خوب د ویښوالي د عبادت لپاره یو قسم قوت ده، یو قسم مطلب دا چې دا بدن ته قوت ورکول طاقت، هغه مقصد د عبادت کې تکړه کېدلو د ډېر وس پیدا کېدو لپاره خوب هغه آرام د بدن هغه ورته عبادت کې لیکلی شي. او دویم دا چې د ژبې حفاظت ولې په دې باندې مخکې روایت ذکر شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه دوه زنانو په باره کې څه فرمیل چې دوی د هغه څیزونو نه روژه کړې وه دواړو چې هغه مطلب دا چې خوړل څکل نفلي روژې نیولې وه. خوړل څکلو نه مقصد دا چې د خوړل څکل مطلب دې لپاره جایزو نه روژه وکړل او ناجایز کار یې پکې کړی و چې هغه د دواړو په خپلو کې د دریم شخص دریم زنانه د چا غیبت یې کو. نو هغه د حدیث مبارک ذکر شو چې په الټو کې وینې او زوې تې هغه شوې. او د ګناه په روژه کې اثر هم دا ده چې سړي باندې روژه بیا ډېره سخته تېرېږي. یو انسان بیماري بېله مسله ده، شوګر بیمار ده، بلډ پریشر بیمار دی، یا څه بله بیماري سخته بې روژه تېرېږي بېله مسله ده. اما دا چې په روژه کې د ګناه وکړله تا باندې به روژه سختي. یو له د ښکاره روایت کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته صحابي راشي ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه زنانو روژه نیولې د لږې تندې د لاسه مړه کېږي. نو علما دا وایي چې کله په روژه کې مثال نظر غلط استعمال شي، فلم وکتلی شي، ډرامه وکتلی شي، غیبت وویلی شي او واورېدلی شي، روژه په سړي باندې سختي. نو دریم ادب چې دا د ژبې حفاظت کوي، یعنې ژبې هر قسمه دروغو نه، غیبت نه، چغلخورۍ نه، کنځلو نه، د یو مسلمان د بې عزتۍ نه مقصد دا چې ژبه حفاظت کې ساتل پکار. څلورم د غوږونو حفاظت کول، دا هم د آدابو د روژې نه دي. یعنی مطلب دا چې کوم شیان اورېدل په شریعت کې منې دي هغه نه به ځان ساتي. غیبت به نه اوري، دروغ به نه اوري، غزلې به نه اوري، هسې بېځایه فضولیات به نه اوري. پنځم د وجود ټول اندامونه حفاظت کول، لکه څنګه مثال په طور سترګه، ژبه، غوږونه، علاوه د ده نه د بدن نور اندامونه حفاظت هم ضروري ده. مثلا مثال په طور لاسونه چې چا باندې ظلمونه کې خپې چې کومې ګناه ځای ته لاړ نه شي، خېټه چې کوم حرام پکې پرې نه وځي، بدکاری نه ځان ساتل، او همدارنګې بیا هر وخت دا ګناه نه ځان ساتل پکار دي. خو روژه کې خاص کر په رمضان کې دې نه ډېر ځان ساتل چې بیخي هغه خدشه د ګناه، هغه بوی د ګناه، وږمه د ګناه، هغه اثر د ګناه به د غوږم ونه لګي. شپږم ادب علماو دا ذکر کړی ده چې دې ادب سره روژه کې فرق نه راځي که دا ادب لحاظ ونیسلی شي. خو دا ده چې مثال په طور د کمال والا ادب ده چې ډېر خوراک، لکه مثال په طور انسان د روژه ماتې په وخت کې ډېر زیات خوراک وکړي نو بیا به ماخوستن لمونځ کې مثال په طور تراویح کې تکلیف وي، او همدارنګې که پېشمني کې ډېر خوراک وکړي نو بیا به سهار لمونځ کې ورته تکلیف وي. لمونځ به کوي خو د نشي او د بوج او د تکلیف حالت کې. حکیمان او مطلب طبیبان او معالجین دا وایي ډېر خوراک نقصان نه ده، ډېر خوراک خو په یو ټیم نقصان ده. مثلا
ته مثال جماعت کې دومره ډېر زیات وخوره چې بیا دا تا باندې بوج راولي مونځ په غفلت کې کې خېټه پړسېدلې ده ارګمۍ بند او ګیس خېټې نیولې ده مونځ هم پکې ګډوډ شو مثال نقصان هم ډېر زیات لري لکه مثال په طور دنیایي څه مشینونه چې دي عام هغې مطلب دومره ملبه به نه چې چا مشین باندې بوج وي خامخا څه به پکې شلېږي څه به پکې سوځېږي هر څه مسله مخې ته راځي نو همدارنګې د دې انسان دا بدن هم داسې نو که مثال په طور لږ وخوړلی شي مانځه نه مخکې د ماښام او بیا ماستن مانځه نه بعد وخوړلی شي نو دلته به عبادت کې مطلب لټې نه راځي او خوراک به مطلب دا چې وشي او معده باندې به هم بوج نه راځي مرضونو نه هم بچي ولې چې دا ډېر خوراک وکړي او داسې تیز خوراکونو کې بلډ پریشر والا انسان بلډ پریشر یې های کېږي یا مثال شوګر والا سړي او دم خوراکونه ډېر شي شوګر ولې دې ډېرو خوراکونو قوي خوراکونو نه شوګر جوړېږي بلډ پریشر جوړېږي نو بیا مطلب دا چې تراونه بعد کوشي لږ نو دا به ډېر زیات مقصد دا چې نقصان به بدن ته وي پېشمنه کې مثال په توګه داسې ډېر چې دومره حد ته وخوړلی شي چې بیا مونځ کې مطلب هغه خوب هم ورته راشي دا هم یو قسم یو ادب ده د روژو د آدابو نه یو ادب ده خو داسې آدابو سره روژه چې دا په هغه روژو کې راځي چې دا د خاص الخاص والا روژه ده ځکه د روژې لپاره 3 مراتب ښودل شوي صوم العموم صوم الخصوص صوم الخصوص الخصوص مطلب دا چې روژه د عوامو روژه د خواصو او روژه د خواص الخواص نو په 3 مرتبه باندې روژه هم ده عامو خلکو روژه خو دا چې خېټه او مثال په طور شهوت پوره کولو د څکلو نه ځان ساتل دا هم روژه ده دا ادنا درجه روژه ده د خاصو خلکو روژه ده چې د خوړلو څکلو نزدېکت نه سره د دې چې مثال په طور د اندامونو هم د ګناه نه ساتل مطلب دا ژبه ساتل خوله ساتل سترګې ساتل غوږونه ساتل د ګناه دا د خواص روژه اوس خواص الخواص خلکو روژه څه ده هغه دا چې دغه څیزونه هم ځان ساتل او زړه د بېکارو ارادو نه یعنی هغه فکرونه چې د الله د قربت لرې کېدو والا اسباب دي هغه نه هم ځان ساتل دا بیا اعلی درجه روژه ده روژه حدیث مبارک کې هم داسې راځي چې یوازې دې نه ده چې مقصد دا چې خوړل مه کوه څکل مه کوه نږدې نه د دې نورو ګناهونو نه هم ځان ساتل پکار دي ولې که چېرې مثال په طور په دې روژه کې انسان ګناه وکړي دا ګناه د ده په روژه کې د ټول کال ګناهونو لپاره ذریعه جوړېږي دی پکې غفلت وکړي د ټول کال غفلتونه راځي دی مثال په طور پکې لټي وکړي ټول کال لټیا وکړي ځکه امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي وایي دا روژه چې د مخکې کال لپاره د ګناه د معاف کېدو ذریعه ده او د راتلونکي د کال لپاره دا یو نتیجه ده ځکه د میاشتې د روژې عبادت ټول کال باندې اثر وي ځکه دا تجربې ته رسېدلې ثابته خبره کم کس چې روژې په میاشتې کم عبادت کوي عبادت کولو مثال تلاوت و ذکر و نوافل د دې د برکته د ټول کال د هغه عبادت توفیق الله تعالی دې بنده ته ورکوي او که دې میاشت کې مثال په طور یو سړی ګناه نه ځان بچ کړي د دې میاشت د ګناه نه بچ کېدو ټول کال د ګناه نه بچ کېدو مقصد دا چې یو ذریعه او سبب ګرځي تر دې پورې علما دا یو انسان ځان دوکه کوي یو ګناه عادتي او دا دې نفس ته وایي چې صبر وکړه دا روژه ده دا ګناه مه کوه روژې نه بعد در باندې کومه دا ګناه وایي که داسې مې یو سړی وکړي او نفس پر یو قسم دوکه کړي نو مقصد دا چې الله پاک به بیا دته توفیق ورکړي د دې خبرې چې ده پکې نفس دوکه که نو دته به الله توفیق دا ورکړي چې په کال ټول کې به دته د ګناه اسباب نه برابرېږي دا به د ګناه نه پکې بچ وي او یقینا دا د رحمتونو میاشت ده د برکتونو میاشت ده دې کې ځان د هر قسم ګناه نه ځان بچ ساتل پکار نو چې کله مثال په طور نفس دوکه که ځان ګناه نه بچ کړي دې د برکته ټول کال به ګناه نه بچ شي نو مقصد دا امام رباني رحمت الله علیه فرمایي که یو سړي په دې میاشت کې خیر نصیب شو ټول کال به د لپاره خیر وي او که یو سړی په دې میاشت کې سپېره شو د نیک عمل نه ټول کال به څه شوي هغه به سپېره وي